सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दा दौरा तफसीर 2020 शपगम दरस्ते। बाज़ाब्ता तौर मने इस सूरतुनो प खुलासा मने बहस नमख के बाज़ मबाहिस या दुरूस लपारा दे मुक़द्दिमात या दे तक़रीबात थी। चिमंग कम मनहज मने दा खुलासे बयानौ आगा मनहज तमंग निज़दी शु। मनाहिज न फ़र्ज दी और न वाजिब दी दा तक़रीबुल अफ़हाम लपारा दी। कुरान पाक टोलु नमख के दादे अल्लाह जल्ल जलालुहु कलाम दे। दा टोल नमख के पलौहे महफूज के ज़बद शेव अल्लाह पाक दफ़ातन वाहिदतन दाल तक ज़बद का पलौहे महफूज के लौहे महफूज दे आलम अमर जहान दे। अल्तदी जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसाई नशवा के दे। लदे वजे या संग च दे अल्लाह जल्ल जलालुहु दे मशियत तकाज़वा अल्लाह जल्ल जलालुहु दाप आसमानी दुनिया च कम आसमान दे आगे की औज़ेद बैतुल इज़्ज़ा इज़्ज़त कोर नुदी लैलतुल क़द्र पशफके दफ़ातन वाहिदतन द्वेम दफ़ा द्वेम ज़ला अल्लाह जल्ल जलालुहु दा पूरा खपल किताब आखिरी आलमगीर किताब प बैतुल इज़्ज़त के ज़बत का अल्तकिदा जमश अल्तदी जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसाई मुमकिन व आसाना व बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुड़े बरा पूरे आगा आलम खल्क आखिरी हुदूद पूरे लेरा ट्लेशी और जीराजी ज़मंग दा अक़ीदा दा ची ओ खुदा ज़मके कुर्रा दा और द्वेम दा खलाई निज़ाम दे प बरा दे वक्त के मुसलमानान साइंसदानान या काफिर साइंसदानान
کافر خو ډیر دي ولې چې دغه موضوع هم مقصد هم دغه ماده او مادي معلومات حاصلول دي. مسلمان لپاره هم حاصلول پکار دي چې د الله پاک د عجایب او د قدرت نه جننو باخبر شي، لیکن مسلمانان خو ډېر انحطاط کی دي. نو دا کافر ساینسدانان سره د نورو ساینسدانانو نه دې وخت کې صرف او صرف نظام شمسی خوشا کې سخکالو د ورته یا سلک ډیر داسې معلومات دي ورته هغه هم د یو اندازې غونې په شان دی لکه سړی لرې نه وګوري او ورځي هغې کې دننه غرونه یي واورئ خو داسې اندازه غونې ورته ولګي چې وایي دغلته غرونه دي او څه واوره هم ښکارېږي. نو سره د دې ټولو آلاتو نه د دو معلومات صرف د نظام شمسی کې دننه یعنې دا د خلا کې دننه یو ګوټ دی په یو ګوټ کې دننه دو ایله یو ښکالو یا یو اندازه ده د دو په دې خلا کې دننه د نظام شمسی نه ماورا نظام متحیره دی د سیاراتو هغې ته لا دو نه دي رسېدلي چې ځای چې دو په دې خلا کې دا خلایي نظام باندې احاطه واچوي دا خو د سره لا نه ده شي تر اوسه خو نه ده شي کیدای شي چې وشي هم نه چې ځای چې دو د اسمان دنیا ته ورسي خو زمونږ دا عقیده ده چې دا کره ځمکه ده بیا خلایي یو نظام دی چې زمونږ په حساب لامتناهي دی الله په حساب باندې لامتناهي شی هم نه دی الله په دا ټول د الله مخلوقات دي او د الله د نگرانۍ او د تدبیر د لاندې دي خو زمونږ په حساب باندې لامتناهي دی چې زمونږ غټ غټ کافر مسلمان بني آدم ساینسدانان لا نظام شمسی کې حیران دي چې ځای چې نظام متحیره ته ورسي یا د کل خلا احاطه وکړي نو زمونږ په حساب دا لامتناهي ده خو زمونږ دا عقیده ده چې د خلا نه بیرته بیا اول اسمان دی بیا اول اسمان او دویم اسمان ترمنځ بیا یو خلا ده بیا دویم اسمان دی بیا دریم دی داسې اووه اسمانونه دي بیا عرش دی کرسی ده چې کائنات له محیط دی نو دا کتاب الله ټول نه مخکې په عالم امر کې په لوح محفوظ کې ضبط شه او د دې ضبط قصه اوس داسې اسانه مشله لګونې دا هارد ډیسک دی یا میموري کارت دی یا دا واړه واړه څیزونه انسانانو بني آدم ایجاد کړي دي او په دې کې ډېر لوی لوی پروګرام چې دی هغه ضبطي په زرګاو کتابونه پکې پراتی او هغه خو د الٰه العالمین نظام دی هغه خپل د شان مطابق ضبط کوي خو د سره یو جدا خبره ده خو یو کس که دا وایي چې زما عقل دا نه مني نو دا خو که نن نه یو 500 کاله مخکې خبره وای نو بیا خو به مونږ وایو چې دی معذوره دی خو اوس عذر هم نه لري اوس خو مادې کې دننه ډېر څیزونه ضبط کېږي داسې ماده چې هغه انسان جوړه کړي او د نورو مادو نه او محسوس بالنظري لوح محفوظ خو ځان ته یو مستقل مقام لري مخلوق دی خو یو مقام لري
अल्लाह जल्ल जलालुहु खपल किताब पे लौह महफूज की ज़ब्त का, बया पे बैतुल इज़्ज़ा के ज़ब्त का। बया जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो हुई कि माँ देला यौ इंसान पैदा कर दे और सलीख कला दे अगर तरबियत शे दे आ तरबियत कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हम वखना वक्त इस्तेमाल शो अल्लाह हुक्म तहत यफ़अलून मा युअमरून। हज़रत से शरह सदर सलूर ज़ला शे दे पागे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाज़ाब्ता तौर बने इस्तेमाल शो वो माशूम तो क्यों शो वो बुलुगत वक्त क्यों शो मेराज तत शत हम शो दिन मखिम शो। सलीख काला देगा उम्र दे जगह तरबियत शोए देगा यो इंसान कामिल दे अल इंसानुल कामिल दे न उस बा ए जिब्राइल त ज़मंग दे हुक्म तहत چې څنګه منګ غواړو या पूरा सूरतुना या आयतुना सो दाबत उस दे बैतुल इज़्ज़ा چې दे اول اسمان باندې دے د دینه بداته کته د قرزمکه ته کوزای او قرزمکه کې هم د قرزمکه چې کم مرکز دی جزیرة العرب بیا د جزیرة العرب چې کم مرکز دی داخلی میقات بیا د داخلی میقات چې کم مرکز دی حرم بیا د حرم چې کم مرکز دی مکه او بیت الله الله جل جلاله بیت الله لپاره فصیلونه جوړ کړ دي یعنی باړې جوړ کړ دي د بیت الله یو باړ چې کوم دی حفاظتي هغه حرم دی حرم احکامات دی دا قریب باړ دی بیت الله د لوبو ځای نه دی دا درست خبره ده چې الله پاک دا دنیا دارالابتلا جوړه کړ ده دغلته هر شیطان هر حرکت کولی شي خو دا د لوبو ځای نه دی دا عظم شاعر الله دی او د دې په وجه دنیا کې عذابونه به هم راځي او د دې په وجه دنیا کې رحمتونه به هم راځي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین یو میګې چې کوم دی میګې دا میګې چې کله حرکت شروع کی وړي کې ونی میګې معمولی سی چونټي دا میګې چې کله حرکت شروع کی چې داسې سمخکاری هم نه ډېر تیز نظر دی چې بیا د تخکاری معمولی یو ذره د حرکت کوي جګر لري او خوله لري او سترګې لري زړه لري او دې داسې ګرځي داسې لرې لاړ شي او بیا د هغه ځای نه ځان ته یو رزق را پیدا کړي او بیا ورا واپس شي خپل دې سوري ته راځي دته چې کوم دا هدایت ملاویږي دا هم د بیت الله په واسطه ملاویږي یو بیزه چې کومه ده بکری یو ګډه دې چې کله سریږي او داسې سریدو کې د کمر سر ته راشي او که یو وخت په مخ کې کوي جسي د کته کنده کې به لګي کلمې به وتي دې چې دغلته کته وګوري او را واپس شي نو دته هم دا هدایت د بیت الله په واسطه ملاویږي یو بچی چې پیدا شي او صرف د مور پیس کی او زه ورته معلومي د تم هدایت د بیت الله په واسطه ملاویږي نور چې کوم حرکت کوي د تم هدایت د بیت الله په واسطه ملاویږي او الى آخر دغلته دا شخصیت الله پاک پیدا کړو امام الانبیاء علیه السلام د آخري پیغمبر
چې د خلافت کبرا د امامت کبرا د عالمگیریت تاج ولا په سر خود نو جبرائیل علیه السلام ته وی چې دا کتاب به اوس لګ لګته چې څنګه مونږ وی ته په د کوزای او دا کتاب چې څومره ته کوزای دا به مونږ د در په زړه کې ضبط کوو دا به د په زړه کې ضبط کیږي باقاعده ضبط کیږي با یعنی دا چې به پکې ضبط شي لکه چې تاسو فرض کوي یعنی دا مثال خو نه دی ورکول په کار خو ذهن نږدې کوله لپاره لکه څنګه چې په یو اس بي کې چې وایرس پکې نه وي او تاسو یو شی پکې واچوئ هغه پکې راشي داسې الله پاک وی چې موږ به دا کتاب اوس د په زړه کې ضبط کوو اخو الله خپل شان په مطابق ضبط کوو د رسول الله زړه خپل شان لره دا سیزونو مثالونه چې موږ ورکوو دا خو تقریبا الافهام چې دا ذهن ورته نږدې شي امام الانبیاء علیهم السلام به تقاضای بشریت ابتدا کې وای زر زر وې تاسو تادی به کوله جبرائیل به ورته ویله نو حضرت سے بدر در په یادولو شروع واچوله بیا به نو الله جل جلاله آیات راولېږه چې ته زر زر مو وایا تادی مکوا دا موږ ستا په زړه کې ضبط کړ دی دا اوس خطا کیږي بنا دا ستا په زړه کې ضبط دی بیا امام الانبیاء علیهم السلام د حضرات صحابه تدا کتاب هغه شانته منتقل کړو بلکې حضرات صحابه په انتظار کیو چې نن کوم وحی را روانه ده نو کوم خلق چې الته کې بده حضرت مجلس کیو صحبت کې او به وخت انتظار کو چې حضرت اوس کم آیت وای کم صورت وای کم آیاتونه دی وخت کې نازلېږي ا کیفیت او حالت به مغو ته پته لګیدا چې په حضرت په یو حالت تاریخ امام بخاری ابتدا کې دا وحی بابونه تړل دي هغه کې هغه حالات خودل دي او کور کې به دغه صحابه خزو او بچیانو او مشرانو کشرانو به انتظار کو چې دا کسان زمونږ تل دی پیغمبر صحبت تا چې دو نن کم قرآن راوړي کم عیسی راوړي نو هغه به هم باقاعده چې د انتظار کیو او به انتظارو بیا با صحابه یادو صحابه و باقاعده یادو او کور کې چې چاته به وړو هغه به هم یادو ولی چې دغه پزړه کې بدغه شانته نه ضبط کېده څنګه چې د پیغمبر پزړه کې به ضبط کېده او الله ویلي چې زه به ضبط کوم لکه څنګه مې چې په لوح محفوظ کې ضبط کړ دې څنګه مې چې بیت العزه کې ضبط کړ دې دا چې ستا پزړه کې به هم ضبط کومه خو صحابه به یادو باقاعده داسې تکرار به کو یو بل ته به اورو او کورونو ته به جوړونو بیا به زنانو هم باقاعده یادو باقاعده به یو بل ته اورو بیا د صحابو نه دا قرآن تابعین ته تابعین ته داسې تر نن ورځې پورې دا قرآن په دنیا کې سینه به سینه حرکت کې دی را روان دی دلته یو نقطه ذهن کې وساتئ چې دا پیغمبر چې کوم دا ما اوس بیان کړ د آخري پیغمبر دی یعنی دا څنګه چې د عالمگیریت تاج الله پاک د په سر خېده او د خلافت کبرا د امامت عظما تاج په سر خېده دا چې د په تجمه سر منه د ختم نبوت تاج مې خېده چې ستانه بیا رسول پیغمبران ناراضي عیسی علیه السلام به طور علامت قیامت پر راځي نوې شریعت به نه راوړي او ستاسو شریعت تابعداري وکړي باوجود د دې نه چې پیغمبر وي بلکې ستاسو د دین به یو ډېر لوی مجتهدي نو باقی څوک نوې پیغمبر باندې
کم چې دا وږي هغه دجال دی او داسې دجالان دنیا کې پیدا کیږي شیطان د ابلیس دی اړم دی پروګرام خپل چلی مخلوق په یوې غاړه ګمراه کوي په بلې غاړه ګمراه کوي نو دا خبره ذهن کې کېدای چې د ختم نبوت په بنیاد باندې داسې نشي کېدی چې د پیغمبر په امت په دوه قسمه دی امت اجابت او امت دعوت امت دعوت هغه ته وایي چې لا کافر دي کلمه نه ده ویلې یعنی د امت اجابت ذمه دا خبره ده چې هغه امت دعوت ته دعوت د پیغمبر ورسوي د مقاصد او د اصول د ایمانیات او د اجزا او د شریعت الهیه ټول نه مخ ایمانیت اجزا دي بیا شریعت الهیه ده خدا ټول د پیغمبر امت ته دنیا کې دی وخت کې د آدم اولاد او تا جنت چې سوم ته دي دا د پیغمبر امت ته حکم انسانانو او جناتو چې کلمه ویل دا امت اجابت ته او کوم چې نه دا ویلې دا امت دعوت ته نو په امت اجابت باندې د ختم نبوت په بنیاد هیڅ کلا یو سکند د سترګې رپم ته وخت نه دی راغلی او نه برازي چې په دغه وخت کې په دنیا کې تیار شي او پیغمبر د دې تسلسل او د دغه وخت د مخلوقاتو ترمنځ یو خلا راغلی داسې ناممکن ده دا د ختم نبوت د حکمت خلاف ده دا د ختم نبوت د معجزې خلاف نظریه ده که چا دا ویلي مثلا یو کس دا ووایي چې دا دین مني یا پیغمبر پوه شو یا زه پوه شوم دومره کاله وروستو یا په دې خبره یا پیغمبر پوه شو یا بیا زه پوه شوم نو دا د دغه شانتې دی بیا د ختم نبوت منکر دی او د ختم نبوت په فلسفه او په حکمت نه دی پوه پیغمبر نرستو تسلسل سلام مستمر دا پیغمبر دعوت حرکت کې دی سبحان الله د فلکیاتو نظام الله داسې جوړ کړ دی چې د مشرق نه بانګونه راوچتېږي دا بانګونه رواني د ماسپښین بانګونه فرض کړئ دا له مغرب کې یو ځای ته نه رسېدلي چې بیرته نه د مازدیګر بانګونه شروع شي دا لا نه رسېدلي یو ځای ته چې د ماښام بانګونه شروع شي دا لا نه رسېدلي چې د ماسخوتن بانګونه شروع شي او دا لا نه رسېدلي چې د سهار بانګونه شروع شي دا نور اعمال خو پرېږده صرف د دې بانګ خبره ورته کوم دا بانګ په لوډ سپیکر کې ښه خو نه دی ولې چې کم بانګ جواب به ورکوي او انسان کله بیت الخلا کې دی کله دننه دی کله بار دی دا د مولیانو یو زور دی چې خپل زور ښیي نو او د یو بانګ جواب هم نه ورکوي بانګ خدا دی چې ته جومات کې بار یو ځای ولا جوړ که څنګه سنت طریقه ته بانګ ووایه خواوشا کې چې څوک خلک اوري هغه ودرېږي یا پتلو کې د بانګ جواب ورکړي ثواب به یې ومومي نو دلته کې چې بانګونه شروع شي نو نیمه ګنټه خو بیا بانګونه چلیږي او نن سبا خو دغه مذاهبو نه بهر راغلي دي بې وخته بانګونه وایي ځان ښودو لپاره چې موږ هم لا یو زموږ وجود شته دا خو هغه یار راغی هغه وایي موږ به اوس پیسې نه ورکوو موږ ورته تر اوسه ډېرې پیسې ورکړي دي امریکا غټ بوت ورته وایي چې دا روانې تاسو هم کړی دی تاسو پیسې ورکړي دي دې نه پورته موږ پیسې نه ورکوو بس دی ډېرې هم ورکړې نو اوس خو پیسې هم بند شي کته کته سره عنادیان دا پیسې رالیږي بره نه دا پیسې هم بندې شلې بې وخته بانګونه دې وجې نه د ختم نبوت تاج د پیغمبر په سر دی او د ختم نبوت په اساس او حکمت او معجزې په بنیاد باندې اس کلا یو سکند د سترګې رقم ته هم
د پیغمبر چې کله دا انقطاع راغله قیامت ته بیا انقطاع نشته. دا سره نه دا فلسفي غلط دي. هر دور کې الله پاک د خپل د دین حق پرست خلق ساتي چې هغه د حق دعوت ورکوي، کله زیاتی کله کمی، دا جدا خبره ده. ځینې مالداران د تبلیغ ته وروسته غونې راله، مخکې خو نه راتله، مخکې خو دا غریبانانو دا تبلیغ چلاو، دا عام تبلیغ چې زموږ په دې دنیا کې چلیدل دی د نظام الدین نه راوچت شوی دی. دې کې مخکې دا مالداره نه وو، غریب خلک وو. غریبو خلکو به دا تبلیغ کوه او ډېر په اصولو به یې کوه، ډېر په درد او غم باندې به یې کوه، ډېر په قربانیانو یې کوه. کله چې د دې دا ګاډی روان شو نو په دې کې دا لهیم شهیم را داخله شله. چې کله دو را داخله شله نو دو بیا دا خبرې شروع کړې چې یاره دا دین خو مخکې نه و، تیاره وه په دې ټولې دنیا کې، او دا دین خو اوس راغی. او مولا ته به یې ووایي چې ته وخت لګېدلی؟ هغه وایي چې ما وخت خو نه دی لګېدلی، خو چې 10 کاله مې طالبګیري کړې ده او 15 کاله نه سبق لولم او جمعه هم لولم او تبلیغ هم کوم، دعوت ورکوم، زه هم خلکو ته وایم چې معروفات کوئ او منکرات مه کوئ، خو داسې وخت مې نه دی لګېدلی. ته هېڅ شی نه یې، ته خو غاړې ته شه. دا خبرې دغه خلکو راخوړې کړي دي. او پخواني غریبو تبلیغانو چېرته دا خبره نه وه کړې. یوه دویمه دا ده چې دا تبلیغ چې کوم حرکت کې شوی دا د دې تایید مشرانو علماو کړی و. بن نوري صاحب وي چې دا ښه کار دی کوئ. ما چې روزه نه ده لګولی، نه یې لګولی شم، کار د دین په کار کې مصروف یم، خو دا کار ښه دی، کار کوئ. مفتی کفایت الله رحمه الله وي چې دا کار کوئ. مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله وي چې دا کار کوئ، کار ټیک دی. دا خلک خو د اکابرو سره وابسته وایي چې دا مشران وایي چې کوئ، جو دا کوو به. نو هغو دا کار شروع کړ. دې وخته پورې دا یو شپږم درس شه، دې پسې به انشاءالله اووم درس شي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.